من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یو شعر دے تو ہمارا خون بھی شامل ہے تزین گلستان میں، ہمارا خون بھی شامل ہے تزین گلستان میں، ہمیں بھی یاد کر لینا جب چمن میں بہار آئے. بیر قدرمن علماء کرام، فرزند شہید ویمو مشران کشران، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. امان علی سر خبرون بعد تجمل آقا ویمو نور علی بین بعد مخلص موت خبرو دیر ضرورت نیشتا، خو صرف بدور ویم سیقینا صدقوم سالار شهدا مخ مزار تموی لاریو و چکتا سیموکم شهدا و پتوان هغوی که وړه بچی سپینګیرو پټوان دي. زبردست وایم کنن متعدل ترجمه یو پر سکون یو ناستیو هغه د اندغو شهدا و برکاته دغو شهدا و سکون طریقې سا د خپل خاورې حفاظت وکړو، خپل سیلوي ویر کړي. مو ټول قوم دوی ته خراج تحسین پیش کوو. یقینا اول ورځنا ایموی کی و ناراده سمو خپل قوم پورا ټولو نوال امن غوړو. ویلې کته وخت سے 12 بجے وی بجے ایمو سکولو پبلک سکولو یا گورنمنٹ سکولو چټي وشي ستا غلام جان پلنا کوزه اقبال پمپا پوره به وی غنټه کې نشیت لای بچي و دورا رشوي هغه بکم جاهل مشر وی خپل بچی ته جام پاخ کی. اخو ډیر جاهل مشر وی چې کلم په ځای او مخبل بچی ته هغه انجینیر بچی ته هغه پی ایچ ډی بچی ته وغه مو یو ځناور وسسام کو خپل انجینیر بچای خپل پی ایچ ډی بچای ای وغره زمن ځناور سره بالکل نشم سموای. خو بیا هم امن سراسره د پایا مونږ واجب ده. دا نن اول ورځ نه ده چې مونږ جنگ مسالات شو، دا مونږ 61 کې مسالات وو، مونږ 71 کې 87 کې وغیرہ وغیرہ مونږ دا جنگونه مسالات شوي وو. خو شکر الحمدلله هغه ورځ نه واخه نن ورځ پورې توري خپل سرحداتو د په خاطر کې سکړي ده او ان شاء الله مزید بیا دایمو پارس ده دا وګو. خو 2007 کې کوم ملکی دهشتګردو څنګه ملک ادیخ نو هغه آرمی ادیخ نو هغه توریا ادیخ نو چلیاره کې به کو سوال نو بیا به پښتنه کوله چې ته چوکي کوتو بلا چې شیایم هغه بیا کتلولو کوتو بلا چې ز آرمی ولایم هغه بیا کتلولو. یو دهشتګردو په خلاف 2007 کې د سالار شهدا ارپانی هغه نگرانه کې هغه دهشتګردو ته کوم شکست ملو شو هغه د دغ شهید هغه د قیادت واجبه. چونکه یغه زندګی ته کسترګي وغړاوي، یغه بهادرۍ ته سترګي وغړاوي، هغه یو بهادر وو. یغه شجاعت سترګي وغړاوي، ډیر تکلیفو باوجود با یغه ران کې پارک نرتلو، هغه به خلکو ته تسلی ورکوله. سل 200 ګروپ هغه سه به ملوش هغه به ټول غبرایو چې یو هغه سه به به خبره وته وکي هغه به حوصله وشوا. دا د شهید هغه بهادرۍ شجاعت دی هغه کې هغه دوسته ته سترګې وغړاوي چې هغه څنګه دوست وو. موبایل اورې ډال کیا خبره کړی و چې چولې دلې ده چوک په سمېلو شي او شهید هغه سا چونه پښتنه وکي هغه بیا یې شهید هغه ټولو نه خ دوست مو ویلې څنګه با ټولو ساده سیمینه کوله سار چوب ویلا چې مو خیال چې مون زیات دوست شهید هغه بل نشته دا هغه دوسته هغه واجبه کچېره چوب تبش پیا مخوم بغو سیب ټلیفون او توکو څنګه د صحت هغه سیب دوسته کې دورا خوان وو دورا مینا ورکې وا هغه امانت سترګې وغړاوي څنګه چورا مناتی وو. زه مزار ته مخ ولاړم د عوام په مخ یایم سغه سیب څخه څه پیسو کمای نه وو بیا خپل بچو ته اسلام آباد کې کبورډ کې بټون خستې دغه زګه واخیم. دا دی هغه امانت وا واجبه
خلکو به ډېرې خبرې کولې، نن زه ټول قوم نه پوښتنه کوم څه شو هغه جایداد هغه شهید هغه نه به خلکو ویله څه هغه جایدادونه جوړ کړه، هغه پمپونه جوړ کړو، وښیي کورمیوال هغه معنا د هغه صورت حال و. هغه یو عظیم قائد و، هغه یو عظیم وکیل و. په کار داسې دی چې هغه صرف نارې نه سموی صرف نارې ولګوو بس نارو پورې شهید هغه مو هغه یو ملنګان یو، بلکې هغه کردار هغه افکار نه کله مو عمل وکړو بیا به مو شهید هغه منوني وو، هغه کردار نه به عمل کوو. لکه څنګه ته چې عمل هغه خبره وکړه موډال کیا خبره کړې وه څوره شهید هغه تقریرونه دي خطبې دي، لکه څنګه موسر چې خبره وکړه په کار دی هغه میدان ته راشي هغه کې یوه خبره بې اتفاقۍ خبره نشته. که موږ رښتیا شهید هغه سمینه کوو لبیک شهید هغه نارې لګوو په کار دی څه بیا هغه کوم کردار دي کوم افکار دي په هغه عمل وکړو. هغه چیرې بې اتفاقۍ خبره نه دی کړې، هغه ټوله عمره اتفاق خبره کړې دي. دوی ما بدقسمتي دی چې ما به اوس اتفاق نه وي کړی، خو شهید هغه چې ته بې اتفاقۍ خبره نه دی کړي. اتفاق اتحاد دخکې مو اقام بقا دی انشاءالله، دا مو تا بقا زمین دی اتفاق اتحاد. مو به انشاءالله همیشه دپاره اتفاق اتحاد سوسو و دغه کار مې دپا نن لاس ورځې مخکې مو ځوانانو مو سپین ږیرو مو مشرانو مو علماو کوم کردار ادا کړه، دا یقینا یا مو خپله مقدمه چې حکومت په مخ کې کومې طریقې سره کېخلا یا یې کېږدو دا خبرې مو قائد شهید مو شیخ رجب علي مو شیخ علي مدد مو نواز عرفاني نه زده کړي دي. شیخ رجب علي کورمې کې کوم خدمات یې هغه هېچا نه پټ نه دي، هغه راغلو کورمې کې دنن مو ته د سټیج ته ودرېږو اجتهاد نامې خلو دا د شیخ رجب علي کمال دی. هغه نه بعد بر محمد و اهل بیت محمد صلوات. هغه نه بعد شیخ علي مدد هغه څه مو تاسو ته چې کړي دي هغه هېچا نه پټ نه دي. شکر الحمدلله اوس ما هغه واچې مو په آخر کې اوس سترګې مو آس کې دي. قائد شهید علامہ سید عارف حسین الحسینی بلکہ ایک بار میں لیول نے نا پاکستان لیول نے پر چنور کوم پہچان جوړ کړو. شکر دی نن دنیا کې چې ته ودرېږي پر چنور نامه وخه ټوله دنیا ته پېژندي چې دا د قائد شهید کلی دي، دا د شهید عرفاني کلی دي. شکر الحمدلله هغوی نه مو فخر کوو. خو زه اخیری دوی خبرې کوم مخلوق هغو ته ټایم ورکوو، ټایم کم دی څه مو د یایو څه په کار دی مو څوره کوم دی. بدقسمتۍ سره زه نن انجمن سیکرټري یم مرکز کې یم، بیا یې مرکز پاره هر څه کوم، تقریرای مرکز حمایت کوم، خبرای مرکز پاره کوم، خو څه کله مرکز نه لوړ شم بیا یې مرکز په خلاف سازشونه کوم. دا ډېره باده خبره ده، دا یې ډېر نه لایق خلکو کار دی، نه لایق سړي کار دی. څه مرکز کې وي هغه مرکزي دی، خو څه مرکز نه لوړ شي هغه بیا همدغه مرکز خلاف سازشونه کوي. هغه سړي نه زه افسوس کوم او دا ورته وایم څه مه کوه دا کارونه ښه نه دي، دا یې کوم خرپولې پاره دا کارونه ته کوې، دا نه دي په کار. و اخر کې زه خپلې خبرې ختم کوم. موسی دلته مزار کمیټي دی، ایمو فخر دی، ایمو فیډریشن دی، ایمو پاسدار دی، ایمو ځوانان دي، ایمو ایجوکیشن کمیټي دی، ایمو انجمن دی، ایمو علمای کرام اداره تبلیغات والا دي. یقین وکړه څندای مو فخر دي چې دوی کوم خدمات وکړه دغه برسې دپاره مو خراج تحسین ورته پیش کوو. و دین علاوه بهار مو سیکیورټي ادارې دي هغوی کوم خدمات وکړه بېګا شپې تېره کړې نن یې سیکیورټي چیک پوسټ یې لګولي دي هغوی شکر یاد کوو او دعا کوو چې پروردګاره ایمو دا قوم او دا مرکز همیشه دپاره شاد و آباد لري. څو پورې چې مرکز شاد و آباد انشاءالله تورای به یوه میدان کې شکست نخوري. وسلام علیکم.